السلام علیکم. نن 16 دسمبر دی د پاکستان په تاریخ کې هغه سیاترین دن چې په دې باندې دوه داسې واقعیات شوي دي چې د قیامت پورې د یریدو نه دي. یو په 16 دسمبر 1971 کې پاکستان مات شوی دی د جرنیلانو د نااهلۍ د بیوقوفتوب د ضد او د انا د لاسه، او دویم په 16 دسمبر 2014 کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د دهشتګردو د لاسه شهید شوي دي. دا دوه داسې واقعیات چې دا ډیر د افسوس وو. هغه یو واقع خدا ده چې هغه کې ملک دوه ټوټې شوی دی او د هغې بدقسمتۍ ته بیا وګوره چې کوم د هغې انکوایري له حمودالرحمن کمیشن جوړ شوی او هغې کوم ریپورټ نو هغه د اسټیبلیشمنټ دباو کړی او بیا 35-40 سال پس د مشرف په دور کې په هندوستان کې شایع شو. نو بیا خو خلکو نه واقع یره شوی وه او په هغې کې چې کوم ذموار ګڼلي چې د جرنیلانو د دې بریګیډیرانو د دې لیفټیننټ جرنیلانو کرنلانو کوټ مارشلو کې دوی له سزاګانې ورکې بدقسمتي دا وشوه چې هغه ټول خلک له پروموشنز ورکړه او بیا چې هغوی کله مړه شو نو د پاکستان په جنډه کې فوجي اعزاز سره په فوجي قبرستان کې ښخ کړه. نو کوچري یو پیر ذموار خلکو له سزا ملاو شوي نو د دې نه پس په بدقسمتۍ واقعیات نه کېدي. راځئ اوس د 16 دسمبر 2014 هغې وخت له چې کله آرمی پبلک سکول ته والدین خپل بچي لیږلي سبق دپاره او هلته دهشتګرد راله او اندادون فایرنګ یې وکړو او د 144 نه سیوا ماشومان په هغې کې د سکول سټاف د پرنسپل مسز قاضي ټول شهیدان شو. د والدینو دا ګیله وه چې موږ ماشومان سبق له لیږلي، بارډر ته مو نه و لیږلی چې موږ پسې مو شهیدان راوړو او د دې وړو کفنونو بوج د والدین دپاره دومره سیوی چې تاسو تصور نشئ کولی. نن درته چې دا زه واقع بیانوم نو ما سره څو ورځې مخکې یو اتفاقیه د یو ډیر نامور او تکړه ماشوم شهید پلار ملاو شوی و. د هغې ماشوم نوم شهود عالم او یو ډیر بریلینټ سټوډنټ و، دومره بریلینټ سټوډنټ و چې په دې لږ عمر کې هغه 50 نه سیوا اعزازات، سرټیفیکیټ، ګولډ میډلز او ګټلي او هغه ته به شاینینګ سټار وي او هغه د مور پلار یو زوی و. د هغه صرف یو خور او دقه یو ورور او ورور هلته شهید شو. د هغه والد صاحب چې نو هغه ما سره اتفاقي ملاو شو. چل داسې شوی چې یو هسپتال کې زما د والدې اپریشن و، زه اوټي ته ورتلمه، ما پسې کال وکړو. نو چې زه ورننوتم په لار کې یو ډېر ښکلې سپین دروبې سړی ولاړو، زما هم پې سترګې خوږې شوې. بیا د هغوی هم یو پیشنټ و، د د کور والا اپریشن و، هغوی ته هم کال وکړو. د هغوی د کور والا د سترګې اپریشن و خو بلډ پریشر یې سیوا و، نه کنټرول کېدو. نو هغوی اپریشن کینسل کو. بیا چې تعارف وشو نو هغه راته ووایي چې زه ډاکټر ظهور عالم یم او زما زوی په آرمی پبلک سکول په سانحه کې شهید شوی او دا کور والا چې مې دا بلډ پریشر سیوا دی نو دا په دې ده چې دا 16 دسمبر رانږدې کېږي نو دا ډېره ډسټرب د بچو غم ډیر غټ غم دی او بیا دومره بریلینټ او اکلوته بچی چې نو هغه ډیر لوی نقصان دی. په دغه آرمی پبلک سکول په واقعه کې چې څومره انکوایري وشي نو نااهلي زموږ د سیکیورټي ادارو ده چې د هغوی مکمل ناکام و، ځکه چې دغه دهشتګرد راغلي دي، ریکې کړې، 3 ورځې د خواته په یو جومات کې پاتې شوي دي، انټیلیجنس ایجنسۍ فیل وي، سیکیورټي ادارې فیل وي، اف سی فیل وه، فوج فیل و، رینجرز فیل و، لوکل پولیس فیل و، انتظامیه فیل شوه. او د آرمی پبلک سکول چې دی دا په 1952 کې جوړ شوی په ورسک روډ باندې په کینټ ایریا کې دی، په ډیر سیکیور ځای کې دی او بیا داسې واقعه کېږي نو زموږ ریاستي ادارې مکمل ناکام وي. بیا د دې بدقسمتي دا وه چې د دې صفه انکوایري مونه شوه او انکوایري کوچرې شوې وي کو د 71 د سانحې خلکو ذموارو له سزاګانې شوي وي نو دا به نه وي شوي. بیا هم د هغوی رویه
بدله نه وه ځکه چې د یو مور افسوسناک ویډیو اکثر چلیږي چې هغې دا فریاد وکړو چې موږ ته په هغې وخت کې کور کمانډر وی چې څو شو کو بچی دې مړ شو نور بچي راوړی نو هغې ډېر په جړا وي چې دا بچي راوړل او غټول دومره اسان کار دی او دا دومره بې حسه خلک دي دغې خلکو ته بیا ټول پروموشنز میلاو شو نوي پوسټینګ ورته میلاو شو او د سونو ماشومانو میندې والدین په زړه باندې سوري سوري پاتې شو په هغې ورځ باندې دومره دا خلک خپه وو زما په خپله دومره ړه خپه وو تا به وي چې زما په کور کې مړې شوې دا ګاونډي مې وي جوړ زما په کور کې مړې شوې زما په هغه شپه باندې ماښام باندې خپل زوی کشر راواغستو او مومبتۍ مې واغستې او په حیات آباد کې یو ګول چوک دی په هغې مو ګیر چاپېره ولګولې او په یې منځ کې کېناستو زما اوس هم پرې ړه خپه نو الله دې صبر ټول له ورکړي هغه والدین عام خلک راته راټولېده او خاموشه کېناسته د هېچا سره الفاظ نه وو چې موږ د دې صحنې باندې څه ووایو په دې کې یو سړی راغی موټر نه کوشو او راغی زما زوی ځان ته راته راغلو زه بړک بړک به جړا شو بیا یې ما ته وایي چې ستا هم پکې بچی مړ دی ما ورته دا ټول بچي زموږ دي دا ونې جاړي دا کاڼي جاړي دا کورونه جاړي دا روډ جاړي هر څه جاړل ځکه چې ډېر افسوسناک واقعه وه نو نن ورځ راته هغه راياده شوه او بیا بدقسمتي څه ده چې کم هغه ترجمانو احسان الله احسان چا چې ذمواري اخیستلې وه چې ګرفتار شو او بیا پور اصرار ته ور زموږ د ادارو د جیل نه د کسټډي نه فرار شو او اوسه پورې پته ونه لګېده نو د هغې تعین ونه شو چې آیا دا د کمو خلکو نااهلي وه چې دا واقعه وشوه د هغوی ته څه سزا میلاو شوه نه آیا څوک ذمه دار ټهراو شو نه آیا احسان الله احسان چې د چا د قید نه فرار شوی هغوی ته څه سزا میلاو شوه نه نو کو د ای پی ایس د آرمي پبلیک سکول والدین ګیلمن دي نو په ځای ګیلمن دي دوی د خپل بچي چې دي دوی میداني جنګ ته نه و لیږلي دوی لیږلي سبق لا او تاسو ورپسې لاشونه راوړه نو د مسله څه ده او دوی بیا ولا دومره تقدس د شهادت ورکي چې لکه ته صرف په شهید خوشحاله شه او زمونږ د نااهلي به نه وای نو پای کې زمونږ ادارې مکمل ناکامې وي کو چرې د 71 د سانحې جرنیلانو لا چې کم ذموارو او کم په حمود الرحمن کمیشن ریپورټ کې تعین کړو هغوی ته سزا میلاو شوې وي پانسي کړې وي نو دا سانحې به نه وي شوې خو بدقسمتي دا ده چې نه د 71 نه موږ څه زده کړه وکړه او نه مو د 16 دسمبر د 2014 د آرمي پبلیک سکول د شهیدانو د سانحې نه څه زده کړه وکړه اوس هم هغسې غلطیانې روانې دي د خدای دپاره په دې ملک رحم وکړي د خدای دپاره په دې عوامو رحم وکړي دا ټول ډېر محب وطن خلک دي د وطن سره مینه کوي د دې وطن نه مه مایوسه کوئ زه نن ورځ د هغې ټولو شهیدانو د میندو د پلارانو د زړه نه هغوی ته سلام کوم چې هغوی په څومره صبر باندې دا سانحه تېره کړه او د ډاکټر ظهور عالم او د هغه د زوی د شهود عالم چې کوم یو ډېر ټیلنټډ ماشوم و د هغه یو ډېر برایټ مستقبل کېدی شو د دې ملک دپاره د دنیا دپاره د فایدې کېدی شو هغه هم پکې شهید شو نو د هغوی ټولو زړونو ته سلام دی چې هغوی ما ته ډاکټر صاحب خبرې کولې خو ما ته داسې ژوندي لاش ښکاره کېدو او هغه وی چې زما کور والم کله دسمبر راشي نو ډېره ډسټربي الله دې هغوی له صبر ورکړي الله دې د هغوی په زخمونو باندې پټۍ ولګوي خو دا غم داسې غم دی چې د یریدو نه دی امید لرم چې د 16 دسمبر کم زمونږ ته تکلیف را کړی دی په دوه واقعاتو د پاکستان د ماتېدو په موقع او د آرمي پبلیک سکول په موقع نو دا ډېر زیات غم دی او دا د یریدو نه دی کو ویډیو مو خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته